Exercise number 2.4. Question number 1. If alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, find the values of alpha cube beta plus beta cube alpha. دا اولنی نمبر چوز دی. دا یو جنرال کوادریټک اکویشن راغسته دی x square plus bx plus c is equal to 0. وای که چېرته دا الفا او بیټا د دې جوابات روټس دي. صحیح ده؟ نو څه وایي؟ مونږ ته معلوم کا الفا کیوب بیٹا پلس بیٹا کیوب الفا مونږ ته دا معلوم ورګه دا سوال کړی د دې سوال نه مونږه سم اف روټ او پروډکټ اف روټ راوستي مونږ ته صفته د الفا پلس بیٹا دا او الفا بیٹا دا خبره پوهیږي الفا پلس بیٹا برابر د ماینس بی وره الفا بیٹا برابر د سی وره مونږ ته دې پته نشته چې الفا کیوب بیٹا بسې پلس بیٹا کیوب الفا بسې په دې اوس په کوم ګوره مونږ به د دې نه مدد الو او دا به تیراو باسو اوس چې کله د دې نه مدد الي او دا تیراو باسي نو په کار دا چې کوم مکمل ټرم دی دا مکمل شیز دی دا دې ته واړو چې دا مکمل شیز برابر شي چېرته د الفا پلس بیټا الفا بیټا مطلب چې صرف پکې دا شیز نه پاتې شي چې بل قسمه شیز چې دی پکې نه وي پرې باندې پوه شو نو اوس ګوره دا الفا کیوب بیټا دی دلته کې دا مې دغه شانتې ولیکو پلس بیټا کیوب الفا دی دا مې ولیکو دا دواړه دا څه برابر دی ګوره که تاسو وګورئ په دې دواړو کې څه یو شانتې دي الفا پکې یو شانتې ده الفا دلته هم د الفا هم دلته ده بیټا دلته هم د بیټا دلته هم ده که نه نو الفا بیټا به دې بار ته وځي دلته به څه پاتې شي الفا دې وتې ده بیټا دې هم وتې ده یو الفا وتې نو الفا سکویر پاتې شو پلس دلته څه پاتې شو بیټا سکویر پاتې شو اوس لږ برابر شو الفا بیټا پکې پیدا شوه و د الفا سکویر پلس بیټا سکویر دا تیم اوس ختمول غواړي صحیح دا به څنګه ختمو ګوره ما تاسو ویلو چې a پلس b هول سکویر دا فارموله ده دا برابري د a سکویر پلس b سکویر پلس 2ab دا فارموله دي که نه وس دا a پلس b هول سکویر چې دا په خپل ځای باندې پاتې که دغه شانتې دا پلس 2ab بس دی خوړه ماینس 2ab به شي که نه او خو به دا څه برابر شي د a سکویر پلس b سکویر داسې به وي که نه اوس مثال طور د a ته ما ووي الفا او د b ته مې څه وي بیٹا نو الفا پلس بیٹا هول سکویر او ماینس 2 الفا بیٹا دا برابر یو اته می الفا ویل کنه الفا سکویر پلس بیٹا می بیٹا بیٹا سکویر نو مطلب دا چې الفا سکویر پلس بیٹا سکویر دا الفا پلس بیٹا هول سکویر ماینس 2 الفا بیٹا برابر دی صحیح ده نو وګوره دی الفا سکویر پلس بیٹا سکویر په ځای باندې دا لیکل شوی دا الفا بیٹا په خپل ځای باندې شو دا الفا سکویر پلس بیٹا سکویر په ځای سو لیکم دا الفا پلس بیٹا هول سکویر ماینس 2 الفا بیٹا دا به هول بریکټ دغه شانتې کې چې دا به دې کې رابند شي په دې باندې پوه شو اوس نیکسټ سټپ کې مونږ ته د الفا بیٹا پته ده الفا پلس بیٹا له څه برابري د ماینس بي ور ا برابري که نه او د الفا بیٹا مونږ ته پته ده سی ور ا برابري که نه د الفا بیٹا په ځای به ولګو سی ور ا دا الفا پلس بیٹا دی دې په ځای بس ورکو ماینس بی اور ا هول سکویر دی هول سکویر په والا ماینس 2 په خپل ځای الفا بیٹا په ځای بس ورکو سی اور ا دا په خپل ځای باندې دا قشن صحیح ده دا سی اور ا په خپل ځای باندې شي دا سکویر په ماینس بی ولګي نو ماینس او ماینس په پلس شي په بی سکویر ولګي دا به شي بی سکویر لاندې دا سکویر په ا ولګي دا به شي ا سکویر دې به شي او ماینس 2 چې په سی کې ضرب ورګي دا به شي 2c لاندې څه دی ا باندې پوه شو ویږي کنه وس سی اور ا دا په خپل ځای باندې دا بی سکویر اور ا سکویر دی ماینس دا به شي 2c ډیوایډ بای ا دا په خپل ځای باندې وزه ا سکویر او د ا چې ال سی ام والي دینه سره راځي د ا سکویر او د ا چې ال سی ام والي دینه راځي ا سکویر دا ا سکویر چې د ضرب شي مال لري په کړو دا ا سکویر د ا سکویر سره کټ کیږي صرف څه باندې کی بی سکویر دا ا سکویر چې د ضرب شي هغه یو به ټیکټ شي خو یو به بر د نیومریټر سره ضرب کیږي ماینس په خپل ځای دا به شي 2ac الان دا a سکویر چې په خپل ځای باندې c به نیومریټر سره ضرب کوم دا به شي c انټو b سکویر ماینس 4a دا ماینس 2ac دې به شي او دا a به دې لاندې a سره ضرب کوم دا به دې شي a ملټیپلایډ بای a سکویر اوس به دا نیکسټ څنګه شي c انټو b سکویر ماینس 2ac او لاندې به سره شي a په a سکویر کې a کیوب دا انسر صحیح ده ګوره
دا مونږ اصل کې څه ویلو راوستا دا از ایکوال ټو دا دې طرف ته دا روان دی ښا دا مونږ الفا کیوب بیٹا پلس بیٹا کیوب الفا دا مونږ دې ویلو راوستا مطلب دا دی کوم د سو کوی چې دا یو کوارډینیټ اکویشن راکې دا غي روټس راکې مونږ ته وایي چې دا غي یو روټ کیوب کا په درې پیری ځان سره ضرب کا بل روټ وسر بیا ضرب کا او بیا دا بل کیوب کا او دا بل وسر ضرب کا او دوه ډیور سره جمع کا نو وای دا تا وکا نو او دې لپاره وایي چې اول به کوارډینیټ اکویشن مثال کې او روټس پر واسي نه دا ډېر زیاته ګرانه طریقه ډایرکټ د کوارډینیټ اکویشن هغه کوفیشنټ استعمال کا اے بی سی ډایرکټ تراويسته شي خبر باندې پوه شئ کنه دا وسه پاکم was دا معلومه الفا ماینس بیٹا هول سکوير نو دا د لیکل شم چې الفا ماینس بیٹا هول سکوير دا څه برابر ګوره هغه فارموله ده دا فارموله څه برابر ګوره دا الفا سکوير مطلب a سکوير تاسو یې چی او پلس b سکوير مطلب بیٹا سکوير او ماینس 2 الفا بیٹا چې دلته ماینس بیا دلته ماینس لیکي کنه په باندې پوه شئ ماینس 2 الفا بیٹا هیڅ پوری پوه was دا الفا سکوير پلس بیٹا سکوير دا به اضافي د مخ ته دی ویلو نه معلومه کنه دا د مکمل شیز برابر دی خدا شیز په اضافي دی او دا مرته اوس وی دا شیز څه برابر دی دا برابرۍ د الفا پلس بیٹا هول سکوير ماینس 2 الفا بیٹا دا نه ده د دې په ځای مې صرف دا ولګو صحیح ده پرې باندې پوه شئ او دا په اخوا چې کوم ماینس 2 الفا بیٹا دا په خپل ځای د قشانتي ولیکي ماینس 2 الفا بیٹا وز دا به څنګه شي ګوره الفا ماینس بیٹا هول سکوير دا برابر شي الفا پلس بیٹا هول سکوير الفا پلس بیٹا هول سکوير او ماینس 2 الفا بیٹا او ماینس 2 الفا بیٹا څه شي ماینس 4 الفا بیٹا دسی بشي صحیح ده اوس پکې ویلیوز چې هغه پکې پټ کو الفا پلس بیٹا سره برابر د ماینس b اور n هول سکوير دی دا بشي هول سکوير ماینس 4 الفا بیٹا سره برابر د c اور a نو دا ماینس چې b سکوير باندې راشي او په دا سکوير چې ماینس باندې راشي او په b سکوير باندې راشي ماینس ماینس په پلس شي او b دا دغه بس شي b سکوير او لاندې به a راشي شي a سکوير ماینس 4 h په c کې ضرب ورکړي دا بس شي 4 c او لاندې بس شي a و دې دوه LCM چې واره د a سکوير او د h LCM وایي د راځي a سکوير چې د ضرب شي دا بشي b سکوير په خپل ځای او ماینس a سکوير چې د ضرب شي یو a یو a سرکټ شي خو یو بر نیومریټر سره ضرب شي دا بس شي 4ac b سکوير ماینس 4ac ډیوایډ بای a سکوير چې دای څه شو دای جواب شو مطلب دا چې الفا ماینس بیٹا هول سکوير تر او بس هغه برابر د b سکوير ماینس 4ac ډیوایډ بای a سکوير دا راغی انسر ٹھیک ده equation وای هغه quadratic equation چې هغه معلوم کا whose roots are چې دا غي roots چې هغه څه دي 1, 1 or 2 دا جوابات دي ښه صحیح ده په خبر باندې پوهیږئ دا سری جوابات دي نو موږ به quadratic equation چې هغه معلومو نو ګور دا 1 او 1 or 2 د دې roots شو کنه نو د دې دوه جمع بسې s چې ورته موږ وایو موږ ورته sum of roots بسې خدا دوه جمع کا کنه 1 او 1 اور 2 چې دا باندې څنګه جمع کوي دا به سم اپروف شي کنه اس صحیح ده یاد شي پرون ویلو کنه نو ګوره د دې 1 دلاندې سره 1 دی نو دې 2 او د 1 چې LCM وایي دې راځي 2 دا 2 چې دې 1 ته ضرب شي دا به شي 2 2 1 دا 2 او پلس دا 2 چې دې ته ضرب شي دا به سره کټ شي دغه څه پاتې شي 1 2 پلس 1 سره راځي 3 نو څه به شي 3 اور 2 3 اور 2 سره راغی اس راغی ها سم اپروف چې ورته ویل کی وایي اس سره راغی 3 اور 2 اوس په موږ سره لو پروډکټ اف روټ کم چې موږ په څه باندې ځای راو په پی باندې نو پروډکټ اف روټ بس شي پروډکټ اف روټس مطلب دا باندې ضرب کا کنه 1 او 1 اور 2 پروډکټ مطلب ملټیپلای 1 چې په 1 کې ضرب ورکړي دا بشي 1 او لاندې 2 چې بس 2 ولا با نو پروډکټ اف روټ مطلب پی سره راغی 1 اور 2 وس فارموله چې دا هغه دا چې کله کوارډینیټ اکویشن معلومه نو هغه فارموله څه ده هغه دا x سکوير ماینس sx پلس p از ایکوال ټو 0 صحیح ده x سکوير په خپل ځای باندې ولیکا ماینس د s په ځای ولیکا 3 اور 2 او x ته x ولیکا پلس p د p په ځای باندې ولیکا 1 اور 2 او از ایکوال ټو 0 صحیح ده اوس په 2 چې هغه په ځای ټول ټرمز ته چې هغه ضرب کم ځکه چې دا 2 د ډینامینیټر نه ختموم په خبره باندې پوه شئ دا 2 د ډینامینیټر نه ختموم زه به ټول ټرمز ته چې 2 وس ضرب کوم نو دا به شي پلس دلته کې پلس 1 اور 2 او از ایکوال ټو 0 نو ګوره 2 ورته څه کوم ضرب کوم 2 به د x سکوير تم ضرب کم 2 بدلته کې 3 اور 2 تم ضرب کم 2 بدلته کې ضرب کم او 2 بدلته تم ضرب کم دا به د سره کټ شي دا به د سره کټ شي دلته به سب څه باندې شي
2x square کنه دا پاتې شي minus 3x دا بشي او plus 1 1 ځا 1 is equal to 2 0 ځا 0 نو دا هغه quadratic equation چې راغی کله چې دا quadratic equation تاسو حل کړئ د دې جوابات په یو 1 راځي او 1 او 2 راځي دا هغه quadratic equation په دې باندې پوه شئ چې کله تاسو حل کړئ دا به جوابات راځي ها question number 2 minus 3 4 ودا دی اول نمبر sum of root s پس شي s ویل کېږي څه دا sum of roots تا د دې روټس چې د دې جمع دا بس شي یو دی -3 یو دی 4 دا باندې څه کا پلس کا -3 + 4 سره راځي 1 تی راځي s سره راغی 1 product of root بس شي product of roots مطلب د دې روټس ضرب د -3 او د 4 سو ملټیپلیکیشن 3 4 دا سره راځي 12 minus 10 minus 12 بولېږي صحیح ده -12 سره راغی دا product of root p راغی ها نو سنس مونږ هغه فارموله چې د مونږ راوستي و چې هغه د x square minus sx plus p is equal to 0 x square په خپل ځای ولګوه x square په خپل ځای minus s په ځای څه ولګوه 1 x په خپل ځای plus p د p په ځای څه ولګوه -12 is equal to 0 بشي دا x square په خپل ځای کا -1 چې x سره ضرب شي بس دغه x خلک لګوي یا مونږ 1 نه لګو صحیح او پلس او ماینس شي ماینس دا بس شي 12 is equal to 0 نو دا هغه quadratic equation چې دی هغه راغی چې کله دا quadratic equation تاسو حل کړئ دا quadratic equation حل کړئ نو دې چې کوم جوابات راځي هغه به -3 بل بسې 4 دا انسر ٹھیک ده خو کې 3 نمبر جوس د دې لپاره اوس راو باسو د دې لپاره بس sum of root څه شي s و sum of root نه لیکم ها s ډایرکټ لیکم ها نو 3 + square root 2 دا راواله دا چې کوم نه دا راواله او 3 minus square root 2 دا راواله دا دوه څه جمع کا نو ګوره دلته 3 plus square root 2 دا plus 3 ته شي دا بشي plus 3 دا plus minus بس شي minus square root 2 دا په خپل ځای باندې شي plus square root 2 به کټ شي د minus square root 2 سره دا plus square root 2 به کټ شي د minus square root 2 سره دلته کې څه پاتې شو دلته کې پاتې شو 3 او plus دغه ځای کې 3 نو 3 plus 3 جمع کې سره راځي 6 نو دا اصل کې هغه sum of root راغی s سره راغی 6 راغی was product of root چې هغه معلومه نو p بسې دا چې کم 3 plus square root 2 دی دا راواله دا ضرب کا د 3 minus square root 2 سره دلته په غور سره وګورئ دلته 3 دی دا 3 چې دلته هم موجود دی دلته plus square root 2 دی دا square root 2 دی دلته کې دا square root 2 موجود دی ودلته plus دی الته minus دی دا فارموله دا اولنې براوالو مطلب 3 دا بس square کو پمنځ کې بس ولګاو minus دا دویمه براوالو دا بس square کو square root 2 هم څه square کو دا square به د root سره کینسل شي دا a square minus b square فارموله ده 3 3 زار شي 9 minus دا 2 بخپل 9 minus 2 سره راځي 7 9 minus 2 نه 7 راځي نو p سره وته 7 وس بدل د کې هغه فارموله لیکم چې سنس موږ ته دا فارموله معلومه ده چې x square minus sx plus p is equal to 0 دا فارموله ده x square په خپل ځای minus s د s په ځای څه لګاو 6 او x ته x په خپل ځای او plus د p په ځای څه لګاو 7 is equal to 0 نو دا جواب راغی دا یو داسې قسمه quadratic equation دی چې کله دا quadratic equation تاسو سالو کړئ د دې چې کوم جوابات راځي هغه بدای یو بدای او یو بدای صحیح ده question number 4 a, -2a دا چې دا وس سالو کو د دې sum of root s بس شي a یو a یو -2a دا به اصل کې څه کم پلس کم a په خپل ځای پلس او ماینس شي نو a -2a بشي د یو a نه ماینس کې 2a د نسره راځي ماینس a تی راځي یو a قرض راځي کنه دا بس شي sum of root s بشي product of root چې معلومه product of root په p باندې ظاهري دا بس شي a او -2a د دې باندې سو ملټیپلیکیشن a له چې -2a کې ضرب ورکې د راځي -2a سکوير ریبان پوهیږئ product of root p نه سره -2a سکوير نو دا شو p وس quadratic equation معلومه since انت پتا چې x square minus sx plus p دا برابر دی 0 x square په خپل ځای minus د s په ځای بس ولګو minus a او x ته x ولګو plus د p په ځای بس ولګو -2a square او لاست کې سره 0 ولګو دا به شي x square minus او minus شي plus دا به شي ax plus او minus 2a square is equal to 0 دا انسر دا هغه quadratic equation راغی چې کله تاسو حل کړئ د دې جوابات په یو به a یو به سي -2a ریبانه پوه شئ question number 3 was that so form a quadratic equation وای وس دی وای quadratic equation رخ کا
whose roots چې دا غي roots سي square of the roots چې دا غي roots چې هغه square د roots د کوم root square د دې quadratic equation د root سي square وایي دا quadratic equation چې دا مونږه حل کړی دا مونږه مخکې کړی جنرال پاور quadratic equation د دې root سي الفا او بیٹا یې کني نو بس چې کوم ځکه quadratic equation راغوم دلته کې بس خپل quadratic equation په انسر کې راځي دا غي roots په څنګه ای دا غي roots په یو په الفا سکوير بل په صحیح بیٹا سکوير صحیح ده نو بس دا چې هغه سالو کوو نو سولوشن زبردست کې لګ خبرې چې لیکم let مونږ وی چې الفا بیٹا are the roots of دا الفا بیٹا سره شو دا هغه ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0 صحیح ده دا الفا بیٹا چې د دې quadratic equation roots شو نو the roots of required quadratic equation کوم quadratic equation چې زموږ نه غواړي کنه required quadratic equation دا غي روټس پسنګ یا خو د موږ له دغه را کړی کنه لګ هینټ را کړی ویا پسنګ چې دا الفا بیٹا نو پسنګ الفا سکوير او بیٹا سکوير دسی به کا بني اب اصل کې دسی کنه نو اوس په موږ د چل کو چې هغه کوالټي کوېشن ور موږ ځان ته کار آسان کو کنه په سوال کې دین چې کوم مخ کې کوېشن ما وکړو په هغه کې به د چل کړو چې روټس پیدا کړو په دې سوال کې روټس نه ورا کړی خدا روټس دنه په دې کرخه کې را کړو په انګلیش کې لیکلو چې لکه دا اصل کې روټس دي الفا سکوير او بیٹا سکوير نو ول ما ځان ته راغونډه خبره صفا کړه او روټس میزان ته راوغستل چې او دای روټس دي اوس په ځای ایکویشن معلوم ایکویشن به څنګه معلومو چې ما ته کله ردی سم اپ روټس معلوم شو پروډکټ اپ جواب ډایرکټ ولکه مکه سبا ختم شي صحیح نو ګورا سم اپ روټ چې سم اپ روټس د دې کوالټي ایکویشن خبره کوم دا چې کوم دی ښا د دې کوالټي ایکویشن سم اپ روټس چې به صحیح هغه نو موږ نو ورکو سو اس अब صحیح ګورا یو الفا سکوير دی او بل روټ بیٹا سکوير دی نو سم به صحیح خو الفا سکوير پلس بیٹا سکوير به نو په دې باندې تاسو پوښتنه دي به وس د دې مخکې ما یو فارموله وکړه الفا سکوير پلس بیٹا سکوير څه برابرۍ هغه د الفا پلس بیٹا هول سکوير ماینس 2 الفا بیٹا برابرۍ کني د دې برابرۍ کنه دلته موږ فارموله ورکړه نشي مې لیکل مای الفا پلس بیٹا هول سکوير مای دا برابرۍ د الفا سکوير پلس بیٹا سکوير پلس 2 الفا بیٹا دا پلس 2 الفا بیٹا چې د خورونه دا ماینس 2 الفا بیٹا شنه اخوا صرف دا پات شي الفا سکوير پلس بیٹا سکوير الفا سکوير پلس بیٹا سکوير برابر شي د الفا پلس بیٹا هول سکوير او دا پلس 2 الفا بیٹا د خورونه وخت د ماینس 2 الفا بیٹا دی برابر شي وز دا مې ولې د سو کو ځکه چې د ا بي سي باندې زه پوهیږم نه د ا بي سي ما ته معلوم دي صحیح ده نه الفا پلس بیٹا هول سکوير دا څه برابرۍ د ماینس بي اور ا برابرۍ کنو دا وګوره د الفا پلس بیٹا دا نه دي دا خو الفا سکوير بیٹا سکوير دی الفا بیٹا دا دی د دې کوالټي ایکویشن هغه روټس دي ښه خبره پوهیږئ دا برابر د ماینس بي اور ا هول سکوير ماینس 2 خو معلوموم غره دا د یاد ساته معلوموم خدا کنه دلته ملي کړی دا معلوموم خو د دې مدد علم نو دا کیلکولیشن غون په دې کې کوم په دې کې نه کوم په دې کیلکولیشن نه کېږي دا معلوم ده دی خبره پوهیږئ ها ماینس بي اور ا هول سکوير ماینس 2 الفا بیٹا سره برابر دي سی اور ا برابر وس مثال هم کو خا دا ماینس چې بي ماینس پلس چې بي سکوير شي بي سکوير به شي لاندې په a سکوير شي دا به a سکوير شي او ماینس 2 لچ په c کې ضرب ورکړي دا به شي 2 c لاندې بس شي a د a سکوير او د a چې مونږ غواړو LCM نه راځي a سکوير چې د ضرب شي دا به شي b سکوير صحیح ده دا a سکوير سره کینسل شي b سکوير او ماینس a سکوير د ضرب شي یو a به کینسل شي یو به سره پاتې شي ماینس 2ac دې به شي کنه دا سره روان دي دا سم اپ روټ s معلوم شو وایي s معلوم شو what's now product of root p سره product of roots was go roots کم دي الفا سکوير او بیٹا سکوير روټ خدای کنه مطلب د دې ضرب صحیح نو اوس ګوره په الفا هم سکوير دی په بیٹا هم سکوير دی باندې یو سکوير لور الفا بیٹا هول سکوير ځکه کړه شو الفا بیٹا هول سکوير اوس الفا بیٹا سره برابر دی c اور a برابر کنه نو c اور a هول سکوير بشي خبر پوه شئ ها دا سکوير چې په سی ولګي دا به شي سی سکوير او لاندې په ا باندې ولګي دا به شي ا سکوير دا سره راغی دا پروډکټ اپ دا سره راغی پی راغی چې کله دا اس او پی معلوم شي نو بیا کار چې نور په اخوا باندې اسانه ښه وسته زه ډایرکټ چې هغه فارموله استعمالوم او روټ چې دا معلومه صحیح ده نو فارموله چې دا استعمالوم فارموله صدا
مونږ ته پته ده چې فارموله چې ده هغه دا ده x square minus sx plus p is equal to 0 دا فارموله ده. x square په خپل ځای باندې ولګو دلته کې به ولګو مونږ دا x square minus دا s په ځای به څه ولګو دا شی چې کوم صحیح ده s په ځای به ولګو b square minus 2ac او divide by a square او اخوا x ته x په ولګو plus د p په ځای به څه ولګو c square divide by a square او اخوا به څه ولګو 0. اوس په دې کې لږ کیلکولیشن چې دی هغه کو ها دا x square چې دا په خپل ځای باندې دا ماینس چې دا مونږ ولګو دا b square چې دی دا ولګېدو minus 2ac په خپل ځای باندې د دې سره x ولګېد لاندې څه ولګېد a square په خپل ځای باندې ټیک ده او پلس دغه دا x هم دلته کې لګوم دلته کې دا x دلته کې لګوم x او پلس c square divided by a square is equal to 0 په دې سټیپ باندې پوه شو د سټیپ باندې پوه شوې کنه اوس دلته کې چل کوم ګوره ډینامیټر نه مونږ دا a square بیا ختمو کړه دا چل کوم نو دلته کې د چل کوم ګوره یا دا اصل کې د څه ختميږي د لاندې ون دی د ټول a square بسوالم LCM به سره شي a square به LCM راشي کنه د a square او د 1 چې LCM ولم a square راشي دا a square چې x square د ضرب شي دا بس شي a square x square بشي کنه ماینس په خپل ځای دا a square د ضرب شي دا به سره کینسل شي دا په خپل ځای پاتې شي b square minus 2ac into x دا په خپل ځای پاتې شي کنه او پلس دا a square چې د ضرب شي a square بر a square سره کټ شي 100 پاتې شي صرف c square اخو څه پاتې شو 0 وز ګورا دا a square x square minus b square minus 2ac into x plus c square دا په خپل ځای باندې 0 په خپل ځای دا a square په ډیویژن کې اخو څه بچی شي ملټیپلیکیشن د دې کې څه پاتې شي 0 لپاره a square کې ضرب ورکړه 0 پاتې شو دا سره راغی a square دا راغی a square x square minus b square minus 2ac into x plus c square دا انسر راغی دا هغه کوادریټ ایکویشن دی چې د روټس مونږ راوالو نو هغه د دې سوال د دې کوادریټ ایکویشن د روټس د سکوير برابرۍ صحیح ده دا به ځان سره یاد ساتئ انسر وګوره چې هو به هو دي چې څنګه چې ما وکړو کنه دا b سکوير ورته بیا ضرب کړی نه به یې ضرب کړی ها دا انسر شو ها دا انسر راغی ټیک question number 4 so if alpha beta are the roots of 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0 then find the values of number 8 جز alpha divided by beta plus beta divided by alpha quadratic equation دا دی وای کړه دی روټس الفا بیٹا مطلب مونږ ته نه دی معلوم چې څه روټس له حل کړی نه دی کنه دا مونږ ته پته نشته چې دی روټس دي ک الفا بیٹا وای د دی روټس نو ته دې چل وخت ویلیو غانې معلوم کړه سو د الفا ډیوایډ بای بیٹا پلس بیٹا ډیوایډ بای الفا د دی ویلیو معلومه کړه صحیح ده د دی ویلیو چې هغه معلومول غواړي د دی ویلیو معلومول نه دی نه مخکې ودی چل وکړو اول چې دا مونږ دې چل وکړو چې since the given quadratic equation دا چې کوم quadratic equation دی هغه څنګه دی هغه دې سره چې 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0 دا quadratic equation دی کنه دلته a چې دی هغه سره 2 دی او b چې دی هغه دی 3 او c سره هغه سره 1 صحیح ده الفا بیٹا د روټس نو الفا پلس بیٹا بس شي الفا پلس بیٹا بشي د ماینس b اوور a نو ماینس b دلته سره 3 او a سره 2 نو الفا پلس بیٹا بس شي ماینس 3 اوور 2 حالانکه دې ته ضرورت نشته ره مخ دا معلومه دی له سره زما دا به انا معلومیږي چې کله دا کور دا شی بو زره اړم دا الفا پلس بیٹا او الفا بیٹا دا اړم چې الفا بیٹا خو معلومي کنه د هول باندې پوښي الفا بیٹا بس شي الفا بیٹا برابر دی c اوور a دلته c چې هغه دی 1 او a چې هغه سره 2 نو الفا بیٹا 1 اوور 2 راځي صحیح ده اوس دې ځګل لازم ګوره دا دې سره دا دې سره چې الفا بیٹا دا الفا ډیوایډ بای بیٹا پلس بیٹا ډیوایډ بای الفا دا سره برابر دی دا برابر دی د بیٹا او د بیٹا او الفا دا په ډینامینیټر کې دي د دې په څه ورم ال سی ام د بیٹا او د الفا چې ال سی ام والی دا چې راځي الفا بیٹا یا بیٹا الفا لیکل یا بیٹا الفا لیکل الفا بیٹا ولی ځکه دا سیمیټریک فنکشن دی سیمیټریک فنکشن دی ته ویل کېږي کدا ویلو کدا شیزونه ته بدلوم کې لکه بیٹا الفا هم ولیکي او که الفا بیٹا لیکل دی په جواب باندې اثر نه پرې وسلې کی صحیح ده دا الفا بیٹا چې راولم دا دې طرف ته ضرب کم دی خو په غور سره وکړي الفا بیٹا چې دې طرف ته ضرب کم نو بیٹا به کټ شي بیٹا سره
صرف الفا باندې شو کنه هغه الفا په نیومریټر سره بیا ضرب کی کنه الفا چې نیومریټر سره ضرب شي دا به شي الفا سکوير پلس دې ست وګوره دا الفا بیټا چې زره ولم دې طرف ته ضرب کوم دې ټرم ته نو د دې سره په ډینامیټر کې څه اکټ کیږي الفا الفا سره کټ شو بیټا په شو بیټا پر نیومریټر سره بیا ضرب کې بیټا سره ضرب شي دا به شي بیټا سکوير صحیح ده دې شکل ته بدل شو ودا په اخره څه برابر شو مونږ اوس دلته خبر وکړه چې الفا سکوير پلس بیټا سکوير څه برابر ان ټرمز اف الفا پلس بیټا او الفا بیټا دا برابرۍ د الفا پلس بیټا هول سکوير ماینس 2 الفا بیټا د دې برابرۍ کنه او لاندې سره لاندې الفا بیټا دې څه ده کنه دا برابر شي ګور دا ډیویژن اوس زلک دې سلی کما دلته کې دې خوا دې طرف ته شروع کوم ها دلته کې دا اخوالي کم ګور دلته کې ولیکم الفا ډیوایډ بای بیټا پلس بیټا ډیوایډ بای الفا دا شي اخوالي کم ها از ایکوال ټو دا به شي الفا پلس بیټا هول سکوير دا به دغه شان دي شي او ماینس 2 الفا بیټا دا په خپل ځای باندې او دا ډیوایډ نه ډیوایډ دا به دغه شان اور په دات باندې دي شرابن کما دا ډیوایډ دې باندې او ډیوایډ به ولیکم ډیوایډ دغه شان دي او دلې وسوله کوم الفا بیټا وجه دا ده الریډي دا کوم جوابات چې روان دي دا په اور کې روان دي او ما تاسو ته ډبل اور استعمالي به ډیوایډ لګو صحیح ده ډبل ډیوایډ لګو اورم یو ډیوایډ دی کنه او یو ډیوایډ د دې فارمولې د خپل له نو بیا ما څه ولګو ډیوایډ مو ولګو دی باندې پوښ وس الفا پلس بیټا چې هغه موږ الریډي معلوم کړی دی هغه سره -3/2 دی کنه صحیح ده الفا پلس بیٹا موږ معلوم کړی دی -3/2 نو دې په ځای بولې کې -3/2 هول سکوير دی هول سکوير په ورکو -2 په خپل ځای ورکو الفا بیٹا هم موږ معلوم کړی سره 1/2 ورکو دغه شانتي او دا دې سره بن ک ډیوایډ ورکو الفا بیٹا سره 1/2 هغه په ځای باندې سره 1/2 وز دا شي ځل کول غواړي دا پنځم سوال چې دا حل کول غواړي وز دا حل کو سکوير چې په 3 باندې په ماینس باندې راشي دا پلس شي او سکوير چې په 3 راشي دا شي 3 سکوير بشي لاندې په 2 سکوير راشي دا شي 2 سکوير ماینس دا 2 چې 1 سره ضرب شي دا شي 2 ډیوایډ بای 2 دا په خپل ځای شي ډیوایډ په خپل ځای 1/2 په خپل ځای باندې ها دا شي 3 3 ز 9 لاندې 2 2 ز 4 ماینس 2 2 سره کینسل شو دلته سبا شو صرف 1 او اخوره ډیوایډ او 1/2 په خپل ځای باندې ها 9 ډیوایډ بای 4 د 4 او د 1 چې سم وایي نه راځي 4 4 چې دې ضرب شي دا شي 9 ځکه ډینامټر سره کټ کی کنه او -4 چې دې ضرب شي دا شي 4 او دا ډیوایډ او دا 1/2 په خپل ځای دا وړو سوال دې ځکه کویکلی لګیایم ها 9 -4 سره راځي 5 5 ډیوایډ بای 4 او بل ډیوایډ ګور 5 ډیوایډ بای 4 بس بریکټ اوس ختم شو ډیوایډ 1/2 دې شي اوس به چلو کم دا ډیوایډ بس ته بدل کم ملټیپلای دا 2 اوور واخلې 1 با لاندې راوشي ها 2 1 ز 2 2 2 ز 4 نو 5 1 ز سره راغی 5 لاندې 2 1 ز سره راغی 2 نو 5/2 دای سره راغی دای راغی انسر the alpha divided by beta plus beta divided by alpha value را 5 divided by 2 دا answer ولې باندې پوه شو دا به answer question number 2 کې دا 4 کې 2 دویم نمبر چیز 1 over alpha square plus 1 over beta square دا اوس معلومه غواړي دا مې ته ځکه صفا نه کو چې د دې alpha plus beta زما هغه دا زوړ سوال لګنه question number 4 مکمل زوړ سوال دی نو alpha beta او alpha plus beta او alpha beta چې دا به زما په کار بار راځي صحیح ده اوس به اول زه دا سوال روانم دا نه دا سوال چې کوم راکړ دا به الفا پلس بیټا او الفا بیټا ته واړم او بیا چې سره شي هغه ویډیوګانې چې دا به بیا پټ کوم صحیح ده ها سوال څه دی 1 اوور الفا سکوير پلس 1 اوور بیټا سکوير دا سره برابر دي ګوره الفا سکوير او بیټا سکوير دا چې دا به سوالم دا به زوالم ال سی ام الفا سکوير او بیټا سکوير دا به دې پونه ال سی ام دا قشنګ راشي صحیح ده دا الفا سکوير بیټا سکوير چې دته ضرب شي نو الفا سکوير به الفا سکوير سره کټ شي سو باندې شي صرف بیٹا سکوير په پاتې شي صحیح ده او پلس ته پلس ولا کو الفا سکوير بیٹا سکوير د ضرب ک بیٹا سکوير بر بیٹا سکوير سره کټ شي 100 پر شي الفا سکوير چې بهونه کې ضرب ورکړي الفا سکوير کې راځي کړه الفا سکوير پاتې شي پوه شئ کنه وس ګور دا سیمیټریک فنکشن دی دا د دې سیم لیکل شم چې الفا سکوير پلس بیٹا سکوير ولې سیمیټریک فنکشن دی ښه په دې باندې پوه شئ او لاندې سره الفا سکوير او بیٹا سکوير په ضرب کې په دې باندې پوهیږئ دا چې دا فارموله ده دا مې تاسو وی دا څه برابر دي د الفا پلس بیٹا هول سکوير -2 الفا بیٹا د دې برابر کانو او لاندې په الفا هم سکوير دی په بیٹا هم سکوير دی د دې دوانو نه دا سکوير یو ارم الفا بیٹا هول سکوير دې شو وس ګور سوال ماته الفا پلس بیٹا او الفا بیٹا ته برابر شو ورکه دې دوانو ویلګان ته برابر شو وس ډایرکټ پټینګ چې هغه ځکه کولای شو ها وس دال دلته کې برابرم الفا پلس بیٹا دی کنه هول سکوير د په ځای به څه ولګم
minus 3 over 2 دا به دسی شي minus 3 over 2 یا اول د ډیویژن دا خبره وکم دا ډیوایډ اول لګم صحیح ده. نو دا زه به دوباره لیکم چې الفا پلس بیٹا هول سکویر ماینس 2 الفا بیٹا دا به دغه شانتي ولکم بریکټ په دغه شانتي وکم او ډیوایډ به ولیکم او الفا بیٹا هول سکویر دغه شانتي به ولیکم صحیح ده. اوس ویلیوګانې پټ کوو الفا پلس بیٹا سره ماینس 3 اوور 2 دا به شي ماینس 3 اوور 2 هول سکویر دی جو هول سکویر په ولګا دا بریکټ چې دی هغه دا شو ماینس 2 په خپل ځای باندې الفا بیٹا سره 1 اوور 2 دا ولګا 1 اوور 2 او دا به دغه شانتي شي او دا ډیوایډ دی ډیوایډ په خپل ځای ولګا الفا بیٹا سره 1 اوور 2 دا به دغه شانتي شي 1 اوور 2 هول سکویر دی هول سکویر بشي. اوس دا کوېسچن چې دا حل کول غواړي ها دا سکویر چې په 3 باندې راشي په ماینس راشي دا پلس شي په 3 چې راشي دا به څه شي 9 ویږي. اوس دا سکویر چې په 2 راشي دا به څه شي 4 او ماینس دا 2 بر 2 سره څه شي کینسل شي څه باندې شي صرف 1 به پاتې شي او ډیوایډ دا سکویر چې په 1 راشي دا به شي 1 لاندې دا سکویر چې په 2 راشي دا به څه شي 4 دې سپور پوه شو. وس د دې 4 او د دې 1 د دې 1 لاندې 1 د 4 او 1 چې السیم ول نه سره راځي 4 راځي دا 4 چې دې ته ضرب کې دا به څه پاتې شي 9 ماینس دا 4 چې الته ضرب شي دا به شي 4 او دا ډیوایډ په خپل ځای 1 اوور 4 په خپل ځای باندې 9 minus 4 نسره راځي 5 divided by 4 او دا ډیوایډ او دا 1 over 4 په خپل ځای باندې 5 divided by 4 په خپل ځای دا ډیوایډ دا ملټیپلای ته بدل شي 4 به بر وخريږي 1 به لاندې راکوشي 4 4 سره کینسل شو 5 1 are 5 او لاندې 1 1 are 1 نو 5 سره انسر راغی ټیک ده 5 انسر شو. نمبر 4 کې دریم نمبر جز الفا سکوير ډیوایډ بای بیٹا پلس بیٹا سکوير ډیوایډ بای الفا اول خو دا غونډه قصه په خپل ځای باندې دې ته موږ سنوایو دا سوال به بدلو دی الفا پلس بیٹا ته او الفا بیٹا ته کوېسچن څنګه بدلیږي هغه الفا سکوير ډیوایډ بای بیٹا او پلس دغه بیٹا سکوير ډیوایډ بای الفا دا سره برابر دی. ګوره د بیٹا او د الفا د دې باندې سوالم السیم دا بس شي بیٹا الفا بیا ویروس الفا بیٹا کوم ښه دا بیٹا الفا چې د دې ته ضرب کم په غور سره وګورئ بیٹا الفا د دې ته ضرب کم بیٹا بر بیٹا سره کینسل شي الفا 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 سکوير کې ضرب ورکړی شي دا بس شي الفا کیوب پلس دا بیٹا الفا چې د دې ته ضرب کم بیٹا الفا دې ته ضرب کم ډینامینیټر والا ته ګوره ډینامینیټر کې الفا د الفا بر الفا سره کټ شي صرف بیٹا پاتې شو کم چې پاتې شي بیا زر نیومریټر سره ضرب کوم نو بیٹا را بیٹا سره ضرب شي دا بس شي بیٹا سکوير سره دا بس شي بیٹا کیوب بشي په دې باندې پوه شو. was next دا was دلته کې د کیوب راښو کیوب د کیوب فارموله چې دی دا سره برابري a کیوب پلس b کیوب چې دی دا برابري د a پلس b انټو a سکوير ماینس ab پلس b سکوير دا د کیوب د ماینس فارموله ده صحیح ده دا د کیوب د پلس فارموله ده a کیوب پلس b کیوب چې ورته ویل کیږي ټیک ده. نو نیکسټ بل څنګه شي الفا پلس بیٹا مطلب a پلس b دا په خپل ځای باندې شي a سکوير دا پلس بیٹا سکوير پلس b سکوير مخکې ولګي او ماینس دا الفا بیٹا دا به ورپسې ولګي ټیک ده داسې بشي. اوس خو الفا پلس بیٹا پیدا شو الفا بیٹا پیدا شو دا شی زوم نور سمپلیفای کول غواړي الفا سکوير پلس بیٹا سکوير دې مرته دلته کې جدا فارموله وي دا به صحیح الفا پلس بیٹا هم a پلس b الفا سکوير پلس بیٹا سکوير سره برابري د الفا پلس بیٹا هول سکوير minus 2 الفا بیٹا دي سي کني او دغه minus الفا بیٹا سره خپل شو دا به اخره به څنګه راشي الفا پلس بیٹا انټو الفا پلس بیٹا هول سکوير minus 2 الفا بیٹا او minus الفا بیٹا څه شي minus 3 الفا بیٹا یس پورې پوه شو. د دې په ځای باندې بوز دلته کې د دې په ځای باندې بوز دلته کې هغه شیز لګو هغه شیز ګوره دلته کې به دغه شانتي ولګي الفا پلس بیٹا انټو الفا پلس بیٹا هول سکوير ماینس 3 الفا بیٹا دا به دغه شانتي شي لاندې په ډیویژن کې بیٹا الفا لیکلی یا الفا بیٹا لیکلی دا باندې یو شی دی کنه نه دې پورې پوه شو. اوس ګوره اوس دلته کې ډایرکټ سره کوم ویلیوګانې چې دا پټ کوم او لږ چې دی هغه سالف کوم صحیح ده ویلیوګانې اوس پټینګ د ویلیوز کوم ها دلته کې ویلیوګانې دلته کې ډایرکټ پټ کوم الفا پلس بیٹا ویلیو څه ده هغه د minus 3 over 2 دا به شي minus 3 over 2 بیا دا به څنګه شي لاندې دلته کې minus 3 over 2 ولګېدو دا دې ته په ضرب کې دی الفا پلس بیٹا ویلیو سره minus 3 over 2 هول سکوير دی نو څه په ولګوه هول سکوير په ولګوه او minus 3 الفا بیٹا ویلیو سره هغه دا 1 over 2 هغه دا 1 over 2
او لاندې د الفا بیټا ویلو څه ده 1 اوور 2 دا به دغه شان دی دا ډیوایډ بس الته کې جدا لګوم ښه تاسو مې د ډیوایډ طریقه چوکو دلته بس شي دلته به شي -3 اوور 2 او په دا سکوير براشي دا به ولګي په دې ماینس باندې او په 3 باندې په 3 چې سکوير ولګي دا به شي 3 سکوير لاندې په 2 چې ولګي دا به شي 2 سکوير او اخوا ماینس ته ماینس په لګاو بل 3 1 دا 3 دا به شي 3 او لاندې به سره شي 2 او تاسو ته ماوس چې دا ډیوایډ بزان اخوا اوس دي شي لګو ها دا به دې ډیوایډ شي چې ډیوایډ 1 اوور 2 او نو -3 ډیوایډ بای 2 دا په خپل ځای باندې دا دې ته په ضرب کړئ 3 3 زار شي 9 2 2 زار 4 -3 ډیوایډ بای 2 دا به دغه شان شي او هول ډیوایډ بای دا مکمل شي چې دا به ډیوایډ شي په څه باندې په 1 اوور 2 باندې دا -3 اوور 2 دا په خپل ځای باندې دا مکمل دي په خپل ځای باندې 9 ډیوایډ بای 4 او -3 اوور 2 د 4 او 2 چې LCM واري 4 راځي 4 چې دې ته ضرب شي دا به شي 9 په خپل ځای باندې او -4 چې دې ته ضرب شي 2 1 زار 2 2 2 زار 4 څه باندې شو 2 باندې شو 2 چې دې ته ضرب شي څه به شي 6 2 3 زار 6 شي کنه او دا شون ډیوایډ بای 1 اوور 2 دا په خپل ځای باندې دا به شي -3 ډیوایډ بای 2 دا په خپل ځای باندې او دیس کې به شي 9 - 6 نه سره راځي 3 دا به شي 3 اوور 4 او اخوا باندې ډیوایډ 1 اوور 2 دا په خپل ځای باندې وس -3 چې د 3 سره ضرب شي دا به شي -9 بشي او لاندې 2 چې د 4 سره ضرب شي دا به شي 8 او ډیوایډ بای 1 اوور 2 دا په خپل ځای باندې -9 اوور 8 په خپل ځای باندې ډیوایډ بس ته بدل په ملټیپلای ته دا به شي 2 اوور 1 ها -9 نه 2 1 زار 2 2 4 زار 8 دې لیکل شو -9 چې په 1 کې ضرب ورکړي دا به شي -9 او لاندې 4 چې په 1 کې ضرب ورکړي دا به شي 4 دای انسر شو دا شو په ایکسرسایز نمبر 2.4 کې اولنی سلور سوالات ها